والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس حضرت الشیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما دی. زمونږ ډیر اکابر علماء کرام صلحاء امت د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرخیلان دلته ستاسو د پندال کې ستاسو سټیج باندې چار چاپیرا اکابر علماء کرام ټولو تشریف راوړی دی او براجمان دي. لومبی خو د ماڼکۍ او د ګرد و نوا پښتنو یقینا چې تاسو غیرتي پښتانه ما چې د دارالحدیث ته وکتل او د چار چاپیرا آبادی ته مې وکتل نو ډیر زیات حیران شوم چې کم از کم په یو کال کې خلک دا وایي چې ما خپله بنګله جوړه کړه، خلک دا وایي چې ما خپل اجره جوړه کړه، خلک دا وایي ما فارم هاوس خپل جوړ کړو. لیکن تاسو به دا ضرور ویلی شئ چې مونږ په خپله مدرسه کې دارالحدیث او دارالاقامې په داسې انداز جوړ کړي چې الحمدلله نقشه مو ورله بدله کړه. الله دې دې مبارکباد تاسو له پخپله باندې درکړي. نن مونږ او تاسو د ختم نبوت په موضوع باندې دې ځای کې ټول راجمع یو او ډیر په غیرت سره ډیر په ولولې سره دومره ګرمۍ په حالت کې یقینا چې ما خپله ګرمۍ اندازه مونږ ته خو دې ځای دا کولر لګولی دی ګینې چې دې نه لږ غاړې ته کېږي نو خولې بنده داسې بربادی او په هغه حالاتو کې تاسو ټول دومره جمع غفیر دومره کثیر تعداد کې د څه وخت نه غالبا چې 2 بجو نه خو به ضرور وي تاسو دې ځای تشریف فرمایي. لیکن زمونږ او ستاسو ذهن کې یو خبره ضرور پرته ده چې نن صرف وطن عزیز پاکستان نه بلکې په ټوله دنیا کې قادیانیت او د هغې ذریت په کم انداز باندې خپل دجل خپل فریب خپل شیطانت هغه د خورولو کوشش کوي چې څنګه د قادیانانو په پیجونو باندې د هغې په میډیا باندې او د قادیانانو په هر پیج باندې یو تندر را پریوتو. اگر چې عالمی څومره ادارې دي هغه د قادیانانو سپورټ کوي که زمونږ ملګري چېرته په یو پیج باندې خبره ورکوي پیج ورپسې بند وي آی ډي ورپسې بند وي. ما نه اکثر ملګري تپوس کوي چې ستاسو ټول بیانات او څه چې وي هغه په آی ډي او په پیجونو باندې نه راځي. زه ورته وایم موږ هفته کې یو ځای یو ټیم هغه پکې راولو نور نه راولو. هغې وجه دا چې عالمي میډیا دې پسې لګېدلې ده چې د مسلمانانو آواز تر لرې لرې ونه رسي. اگر که موږ او تاسو وګورو نو فیسبوک په دنیا کې ماسخوتن چې کله فیسبوک کله ګوري نو په هغې کې د مسلمانانو د پښتنو د ماشومانو قیمتونه لګېدلي دي او هغه پکې باقاعده هغه پیجونه چې دي هغه خورېږي په هغې څوک پابندي نه لګوي. د زنا دعوت پکې ورکېږي په هغې څوک پابندي نه لګوي. لیکن که چېرې ته د ختم نبوت خبره کې که ته د دین محمدي خبره کې که ته د شریعت مقدسه خبره کې نو د هر طرف نه پتا باندې داسې یو بونچال چالو شي پتا باندې یو مصیبت چالو شي هر طرف نه پتا باندې حملې چالو شي. نن تاسو دنیا کې وګورئ مونږ کتل چې کله د قادیانانو د هغې هغه اکټیویټیز د هغې هغه شیطانت الحمدلله
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په ټول پاکستان کې بلکې ټول دنیا کې ناکام کړو که ډاکټر یحیی په نوم باندې پیج به چلولو قسم قسم اشکالات دجل او فریب نه بیکار غستو مونږ سټوډنټان نوجوانان ورته تیار کړل مونږ ورته وی مونږ نه اټ کوي تاسو نوجوانان یې تاسو سره بحث کول غواړي نوجوانانو ته مو چلونه وخول الحمدلله عالمی مجلس ورله کورسونه مقرر کړل هغه د قادیانانو پیجونه په ټپو باندې کینول هغه په خپل پیج دراتلو جرأت نن نشي کوله پی ډی ایف په د قادیانانو د کتابونو نه ډکو تاسو ټولو کتلې ما د قادیانانو په سونو کتابونه پی ډی ایف باندې یو زمانہ کې بکتل لیکن اوس ته په دنیا ګډ ګډ تلاړ شتا ته په یو وطن کې نه درته هندستان کې د قادیانی کتاب ملاویږي سخت پابندی د قادیانانو خپل کتابونه راغونډ کړه پټې کړل او یو وخت داسې و چې زما اوستا په وطن کې ما ته هغه جمعتون هم یاد دي ما ته هغه ائمه حضرات هم یاد دي هغه خطبا راته یاد دي چې کومو ته به قادیانانو باقاعده هر وخت په رساله الفضل رساله به لګله قادیانانو به روحاني خزاین فری ورکولو ما ته خپل په لندن کې په یو بریډفورد کې د قادیانانو یو مرزاړه وه ما تینا کتابونه راواغستل یو شل کتابونه می جمع کړل ما د پولیس یو نوجوان او هغه انچارجو او د دې شکرې د ټوپۍ د دې یو مرزا یو قادیانی د مردار هغه پاغي کې مربی هغه مربی ملته پټ شو ما ورپسې الته سوال جواب کړو چې ستا کتابونه مخې ته پراته دي راځه په دې باندې بحث وکړو د بحث موضوع بستا کتابو ګرځو لیکن دغه د شکرې ټوپۍ د کارخانو روډ باندې چې کم کله راځي د قادیانانو کله دي اوس الحمدلله سنیانو غینه قادیانان په یو کال کې تقریبا د اغه زین رخصت کړل وی استل لیکن بهر حال بیا د قادیانانو په نوم غ کله شته او قادیانان به بازي خودل توسیګ نه تختیدل دي یا په مردان کې بابو خیل وردوي په دغه بابو خیلو په اطرافو کې د قادیانانو زمکی دي او دغه کورونه دي بنگلی دي هغه سنیان مسلمانان ورله ساتي خرور او پاغي کې مسلمانانو داغه نه باقاعده د برات اعلان وکړو اوس داغه اکا دکا یو سنی مسلمان به ور سره وي لیکن الحمدلله اغه نه سنیانو باقاعده په بګړګنج کې چې کم د قادیانانو د دې باقاعده خپل پراپرټي وا او پاغي کې خپل بزنس مسلمانانو د جګړه خبره ورسېده هغه بزنس یې ورلا مکمل ختم کړو اوس په هغه ځای کې د قادیانانو هغه مشهور بزنس چې څومره وغه اوس نشته هغه وجدا ده ما باندې اوس په دې یعقوبین مخ کې شهادت کلی کې یو سوال راغی چې هندو سره ول استاسو دشمنی نشتا سکھ سره ول استاسو دشمنی نشتا عیسائی سره ول استاسو دشمنی نشتا ما ورته مې عیسائی دې ک سکھ دې زمونږ دشمنی شتا که هندو دې زمونږ د مذهب خپل اختلاف شتا غ سره لیکن مونږه داغه چې کله زما په وطن کې زما د وطن د آئین مطابق زندگی تیری نو مونږه داغه وینا د خپل ویني پسان محترمه غنو زما د هرې مدرسې فتوا دادا زما د پاکستان د آئین فتوا دادا لیکن کتمانه د قادیانی ته پوس کې نو یو سکھ چر داو نه وی چې ما سره الله زنا کړی دا یو عیسائی چر داو نه وی چې ما سره الله زنا کړی دا یو هندو چر داسې ونه وی چې ستا الله ما سره زنا کړی دا ما ورته غیرت نمکار غستل غواړي کستا پلار ته پلار رواني تا ته یو سړی وای پلار کې چې ستا پلار ما سره بیګا زنا کړی وا ما ورته زه ایمانن ویل شم چې تب هغه قتلې تاغه ژوندې نه پرېږدي عدالت دې درته ولاړی پاکستان آرمی دې درته ولاړی پولیس دې ولاړی تب وای په دې بزان ټوټي ټوټي کم خدا سړی به وجنم ځکه زما په پلار تهمت لګولې دي او کته یو سړی دا وای چې ستا مور ما سره بیګا زنا کړی وا الله دې دا سروز نه راولي پاغي باندې تمر کې ولی زما الله دومره غیرتی ذات پاغه بزننګ نشم کولې چې یو سړی خپل کتاب کې وای چې الله ما سره زنا کړی دا ولی اسلامی قربانی ستا په وطن کې چلیږي نه ولی عبدالشکور نوم قادیانی په 2017 کې په 2017 کې یا په 2016 کې گرفتار شو چې گرفتار شو عدالت پاغه باندې فیصله ورکړه چې د 5 लाख قید با مشقت بدته ملاویږي 5 سال قید با مشقت به ملاویږي 15 لک روپے بده جرمانه وی او چې 2020 راتلو په 2017 کې پاغه باندې د عدالت د طرفنا د 15 کالو د قید اعلان کیږي او د 15 لک روپو جرمانه پر راځي او په 2019 کې چې مونږ قتل د کرونا په دوران کې 2 کال بعد عبدالشکور د ټرمپ سره په امریکا کې ولې ناشته آیا مسلمانانو تاسو نه تاسو کوم استاد 107 ملزم هغه ته پکور کې نشي ساتلې 324 ملزم ته پکور کې نشي ساتلې
324 ملزم یا د 307 یا د 107 ملزم یا د 188 ملزم یا ورپسې راځه د 3 MPO 16 MPO د دې ملزم یا داسې ورپسې راځه د 524 ملزم هغه ملزم دی لا ملزم دی مجرم هم نه دی هغه ته په خپل کور کې بغیر د ضمانت ته نشي راوسته 302 والا نشي راوسته 307 والا نشي راوسته زدا تپوس کوم چې 295 سی لاندې یا د 298 سی لاندې یا د 295 بی لاندې په یو سړی باندې د امتناع قادیانیت آرډیننس 1984 مطابق د پاکستان د آئین د آرټیکل 3 لاندې د 106 260 په ترامیم کې د شک نمبر 20 پرنا کې اغله سزا ورکړې شوې ده او په دریم کال باندې غ ټرمپ سره الته کې خزه غډای نو ماته دا وایي چې آیا دا ما او تاسو سره ظلم نه کیږي او داغه ګناه سو د شکور انومي د سرګودي قادیانی چې داغه ګناه سو هغه دا الفاظ کتاب لیکلو پاغه کتاب کې لیکلو وی الله تعالی زمون پیغمبر سره زنا کوي مسلمانانو مونږ کوی کې نه یو پراته مونږ د نه یو دا علما دا استا مشران 80 ساله شیخ الحدیث 80 ساله د فقه کتابونه لولون کې د حدیثو کتابونه لولون کې تا ته دې ځای کې ناس ته په دې بیمار وجود باندې تا ته دې ځای ناس ته څه د پاره ناس ته زما مسلمانانو ورونو زمونږ حق به تر کومې غصب کیږي آسیه یو جنۍ را پاسې ده د غنمو په پټي کې لو چالو دی پاغي کې ولاړه د ګیډۍ را جمع کوي او څوک دغه چنګړی ده چنګړی ده خیمو کې اوسیږي او راله دې ځای کې لو شروع کړو او په هغه لو کې د هغې په دوران کې ګیډۍ جوړه کړه ګیډۍ چې جوړه کړه سنیانې مسلمانانې زنانه هم ولاړې دي هغې ته وایي ستاسو د پیغمبر په پوزه او په غوږونو کې چینجي شي وو لاړه ازاده شوه دې ملک نه لاړه آیا مسلمانانو زمونږ څه تصور شته آیا ستا د پلار مجرم ستا د رور مجرم ستا د ښځې مجرم د 302 ستا د خاندان کې د چا د 302 مجرم هغه د جیل نه داسې کلاو راوتی شي ما ته ووایي مسلمانانو راوتی شي دا ولې راوځي آسیه ولې لاړه شکوره مردار ولې لاړو بلبل ولې را آزادیږي وجه د هغې صرف دا ده چې ما او تا ورته متحد نه یو موږ په خپل پیغمبر ننګ نه دی کړی موږ په پلار په ننګ باندې پوهیږو موږ په مور په ننګ باندې پوهیږو قادیانی کتاب میں کتو روحانی خزائن کې جلد نمبر 19 کې پاغي کې اتم نمبر کتاب کشتی نوح پاغي کې عبارت لیکلو او کشتی نوح کې بیا بل کتاب او پاغي کې عبارت لیکلو او پاغي کې دا لیکلی ہوئی پتہ نہیں مریم بطول کی کیا مجبوری تھی کہ وہ ایک کے بعد دوسرے خاون کے ساتھ شادی رچاتی رہی حضرت مریم سوکوا د پیغمبر مور دا او د پیغمبر د مور باره کې یو سړی دا وایي چې د هغې څه مجبوري وه چې ډېر خاوندان یې کول حالانکه قرآن کریم څه وایي قرآن وایي واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا جبريل أمين ورتويز رب رالي گلم رب دا عرشی برینا اعلان کئی ما جبریل راولی گلو مریم دے با صرف پکے وہی پکے با زماد طرف نوی تالا ما دا توالد و تناسل سلسلہ بدل کردی دا خاون آغا ترتیب تالمی ندے مقرر کرے کم چی عام امت دا پار دے اے مریم بغیر دا خاون تالا ز اولاد در کوما دا سی برچے در کوما چی آغا بوئی چی و برم بوالدتی د دریو ورځو دې په کشته پاغا خپلا زنګو کې ولاړ دې اعلان کوي قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سورہ مریم کی ربی کریم چې د چا دومره لوی شان بیان کړی دی هغه مور او زوی او دی مردار په خپل کتاب کې لیکلی دي چې د مورې څه مجبوري وا چې ډېر خاوندانی کړي. رب عرشي برینه اعلان کوي چې دی اړو یو خاوندم نو کړي. بیا دی وای چې دا با زنا پسې معاذ الله ګرځېدا. درس عبرت کتاب کولاو کا پدې کې مرزا غلامی لیکلی دي وای دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 دادیاں 2 نانیاں چاروں کی چاروں کسبی بدماش اور زناکار عورتیں تھی. بدبلانت سوک لیگی ما تو ہوا ہے مسلمانہ. نعرہ تکبیر مدینہ باندھی ورنہ گوڑا مجمدہ نعرہ تکبیر ختم نبوت قاری گرام الحق سے تاسو ما ته وایي مسلمانانو تا ته یو سړی ووایي چې ستا نیا زناکاره وه تا هغه ژوندی نه پرېږدې او د پیغمبر نیا یادوي چې دا زناکاره وه. پیغمبر مور یادوي چې دې ډېر خاوندان کړي او بیا دغه پیغمبر یادوي په دغه درس عبرت کې 24 نمبر صفحه 5 نمبر لکیره باندې وایي ده به ورځه شپه شراب څکل او پردو ښځو پسې به ګرځېدو. مونږ ته خلک وایي ستاسو لهجه سخته ده. مونږ ته خلک وایي تاسو نرمۍ نه کار نه اخلئ. مونږ ته خلک وایي ستاسو الفاظ برابر نه دي مهذب الفاظ نه دي. زه مسلمانانو تپوس کوم زما مور ته یو سړی کنزل کوي زما پلار ته کنزل کوي زما لور ته کنزل کوي زما الفاظ چرې مهذب نه بیا ما ته چا مو نه وی چې مهذب لهجه دې استعمال نه کړه چې زما الله او زما پیغمبر ته کنزل کوي هلته ما نه ته د مهذب لهجې تپوس کوې. ما خو هغه کنزل نه دي کړي. زه خو به د خپلو پیغمبرانو دفاع کومه. دا امت مسلمه به د خپلو پیغمبرانو دفاع کوي. دا به د امهات المؤمنین دفاع کوي چې قادیانے وہی میرے ساتھ ایک لڑکی نے رات گزاری صبح مجھے پتہ چلا کہ وہ تو پیغمبر کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی. مسلمانانو زړه کې اور نه بلیږي نو څه به بلیږي؟ خپو لاندې انګارونه نه پراته نو څه به پراته وي؟ دا علما لیوني دي. دا چې مونږ او تاسو یې دومره راجمع کړي او در په در باندې جلسې چالو دي. 2 میاشتې وشوې مسلسل ختم نبوت چالو دی. د ټول پاکستان د بولان نه راواخلي د سپین بولدک نه راواخلي داسې راځه د هغه د بن قاسم نه راواخلي هغه د بولان لداخ تر غرونو پورې هغه د خیبر تر آخري دروازو پورې هر ځای کې اعلان دی چغې د ختم نبوت زنده باد. ولې دا دومره منډې تړلې دي؟ لیکن ذهن کې یو خبره پرته ده. نن خو زندگی ده تیره بشي مازیګری به هم تیر شي ماښامې به هم تیر شي. نن زما او ستا سیاست هم تیر شي کرسی به هم تیره شي. خپل لیډر د پاره به زه هر څه روانومه د لارو کوڅو د پاره به هر څه روانومه بجلی د پاره به هر څه سوځومه د ګیس سوی ګیس د پاره به کنزلم کوم میدان ته به م راوځم سور نور کې به در په در باندې ګرځم. لیکن چې د پیغمبر خبر راشي نو زه به مهذب انداز په کار دی. مونږ به الله له جواب نه ورکو. زما ستا مور باره کې څوک دا ویلی شي د خور باره کې څوک دا ویلی شي لور باره کې څوک دا ویلی شي لکه دا مردار چې د خدیجة الکبریٰ باره کې څه وایي. ته په لار را روانې او تا ته چا ووایي چې ستا د کوره راووتم او ستا د خور په پتون مې سر ایښی او ډېر ګپ مې ورسره ولګو ستا د لور په پتون ستا د ښځې په پتون مې سر ایښی او قسم دې سر وله خورې. لیکن یو سړی وایي د فاطمې کور ته تللی وم او د فاطمې په پتون مې سر ایښی او ګپ مې ورسره لګولو دی زه څنګه معاف کړم؟ امت مسلمه څنګه معاف کړي؟ دا ملنګان علما چې ټوله ورځ ورپسې کنزل کېږي دا یې څنګه معاف کړي؟ دا د امت مسلمه یو فرد. دا نوجوانان چې نن د میدان کې ناست دي الحمدلله موږ ته په دې فخر دی چې دا زما د پیغمبر د پاره ناست دي. او انشاءالله
تر اخیری سلګۍ پورې به دا مونږ سره ولاړي دا د ټوله دنیا واوري نن قادیانې په دنیا کې واویلا کوي بی بی سی لندن پکې چغې وای 22 جنوري 2022 باندې بی بی سی لندن یو نیمه غنټه باس کولو قادیانانو سره پاکستان کې ظلم کیږي مونږ نیمه غنټه دلایل سره جواب ورکړی دی د یونایټډ کینګډم یو خبر رسای ایجنسی ترنه زمونږ د جواب نه دی کړی الحمدلله او نه د هغې پلار کولی شي مونږ باندې شک راکړي چې قادیانانو اف آی آر کولو زمونږ انتظامیه وي چې نه کوي اف آی آر دا قادیانان دي مردارانو اف آی آر به مونږ په خپلو علماو کوو مونږ انتظامیه له په مینت لو چې خیر تاسو په مونږ اف آی آر وکوئ هغې وی وجه مونږ دې عدالت ته راکاږل غواړو پاکستان کې آئین موجود دی په آئین کې شکونه موجود دي په آئین کې پابندۍ موجودې دي پابندۍ په دې ولې نشته څوک یې پې نه کوي نن د پیغمبر 1700 ګستاخان په جیلونو کې ضرور پراته دي بهر خو نشي راوتی مونږ به پرېږدو وایي ټول وایي پرېږدو زه په لوډ سپیکر وایم مونږ یې نه پرېږدو زمونږ څومره دا د په جیلونو کې پراته دي زمونږ څومره د پانسۍ په کوټو کې پراته دي په څه باب کې پراته دي د پیغمبر په باب کې پراته دي لیکن په خپل موقف اوس هم کلک ولاړ دي الحمدلله مردار د پیغمبر دشمن اگر زیده نشي لیکن مونږ قانون ته حواله کړی دی 1700 قانون ته پراته دي نو جج به د شپې په یوه بجه باندې خپل عدالت کولاوي او په هغې کې به فیصله ورکوي ولې د پیغمبر د دې مجرم فیصله ولې نه ورکوي ما ته ووایي تاسو ځکه چې مونږ متفق نه یو زمونږ اتحاد نشته زمونږ اتفاق نشته مونږ کې غیرت نشته یو سړی به راپاسي هغه به الله باره کې وایي چې الله ما سره زنا کړې ده کلاو کتاب به ستا وطن کې چلیږي او دا آرټیکل 3 لاندې 106 260 تراميمو کې شک نمبر 20 کې به آئین پاکستان کې باغی پابندی وي 295 سی کې به داغي سزا داغه د قتل موجود وي او هغه به ستا په وطن کې دغه کتاب راوباسي خلکو ته به خي ولی مونږ مړو یو او بیا به هغه راځي هغه به درس عبرت کتاب ستا په وطن کې تقسیمي او په هغې کې به صفا په اردو ژبه کې لیکلي چې دا فلانکې پیغمبر عیسی علیه السلام به روزه شپه شراب څکله او پردو ښځو پسې به ګرځېدو دا زه د خپل رور باره کې نشم برداشت کولی خپل پلار باره کې نشم برداشت کولی خپل زوی باره کې نشم برداشت کولی او دا به زه د پیغمبر باره کې برداشت کم مانکۍ نوجوانانو تاسو نه تپوس کوم برداشت به کو څنګه به زما زړه کې قادیاني دپاره یو نرمه ګوشه راځي لیکن د هغې باوجود تا ته عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت و نه وی چې سر ورله خور کا تا ته وایي قانوني جنګ کوم را سره ملګرتیا وکړه میدان کې ودرېږه لیکن د هغې باوجود مونږ وایو دا عالمي مجلس مولیان د خپل سیاست به چمکاوئ زما عزیزانو دا سیاست نه چمکاوئ نن یې درته جولای خوره کړې ده میدان کې درته ناست دي لیکن په روز قیامت به د دې مری نه نیسي بیا په روز قیامت به دا میدان بدلی په روز قیامت به دغه میدان نه چې کومه جولای تا ته خوره ده قسم دی بیا به درته میدان کې دا به ټول ولاړي مری نه به دې نیسي په دې وجه تهیا کول غواړي کم سړی دا ویلی شي چې زه الله ذات ګواه کوم چې نن نه بعد به د دې علماو دست و بازو جوړېږم او د دغه مردارانو خلاف به دې سره قانوني جنګ کې شریک یم نن نه بعد انشاءالله خو په نره لاس اوچت کوي وخوځوي ورته छब्बीस 27 अक्टूबर बांधे चनाब नगर के द कादियानानो पर सीना बांधे अगे बांधे बउद्रीगो अब इज्तिमा दा अगे त कम मलगरी उसने इरादा कई ची इंशाअल्लाह मुंग बहाजिरी गो और 23 नवंबर मर्दान इज्तिमा दा और 25-26 दा द सवाबे इज्तिमा दा शाह मंसूर की कम मलगरी वही ची उसने क्लक इरादी दी इंशाअल्लाह पर नर बउद्रीगो मुकाबला बकौ दगा मुर्दारानो ददी पलितानो मुकाबला बकौ दिल व शिकस्त ورکو
دا چې په کم کم ځای کې کلیدي اسامو ته دا مرداران رسیدلی دي مونږ به انشاءالله د هغې نشاندهي کوو او د دې خپې به د هغه ځای نه نړو. او قادیانان دې دا نه وایي، قادیانان کله کله مونږ ته زر دې ځای کې به دې مړ کړم هغه ځای مړه ته بے غیرته بچو. یو سړی به ځان ته جینۍ وایي، هغه به پخپله وایي چې زه بالغ شم. اسلامي قرباني کې لیکلي دي وایي زه بالغ شم، په ځان مې لاس ووهلو وایي زه جینۍ وم، وایي بیا په انتظار وم چې د شپې به زما کټ ته څوک راځي. دا یې پخپله الفاظ لیکلي وایي الله زما کټ ته راغلی دی. هغه به راځي ماله به دمکي راکوي یا به د هغه دمکی نه زه یېرېږم. ما ته ووایي مسلمانانو مونږ ټول پښتانه یو، غیرتي مسلمانان یو، ما ته په ایمان ووایي داسې مردار نه به څوک یېرېږي. مونږ به د دې مردار مقابله کوو انشاءالله. مونږ یې قانوني کوو، دا خو مونږ ته اجازت نشته، قانوني کوو. خلک وایي چې قادیانان وایي په مونږ دی ظلم کوي. که مونږ ظلم نه صرف حق حاصلولو در پسې در ووتو قسم دی یو نوړی زمونږ نه رسي، یو نوړی. ګینې زه دې ملک کې د اعلان وشي چې ورځئ پې دی دې بیا ما ته د قادیاني یوه تیکه وښیي په چونډو چونډو ته درله سا وباسو انشاءالله. ټیک ده داسې که نه؟ زه تاسو بړکاوم نه، لیکن د خپل پیغمبر او د خپل رب د ناموس، د خپل پیغمبر د ناموس، د خپلو انبیاو د صحابو د ناموس دا جنگ به ضرور کوو انشاءالله تعالی. مونږ قانوني دایره کې اړم یو، لیکن دا جنگ مونږ دې نه رستو کېدو واله نه یو. زما مور پسې یو سړی کنزل نه کوي ځکه زه وارث موجود یم. د پیغمبر بیبي څنګه یادوي چې دې ما سره معاذ الله شپه تېره کړې ده؟ دا د برداشت الفاظ دي، ټول وایي دا د برداشت الفاظ دي. تاسو یې برداشت کولی شئ؟ څوک وایي چې نشو برداشت کولی؟ نو بیا نن را سره قسم کوي د الله په ذات چې عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہم انشاءاللہ کارکن رہیں گے. نانا بچگا ہوا ہی چاہ آواز مورسی اسلام آباد تھا. نانا بچگا باندے او د لندن د قادیانانو د ټولو مشر مرزا مسرور د سپی بچے چې د پاکستان نه د ریپ په کیس کې تښتېدلی دی ول تبدیره دی. هغه مردار مونږ ته هلته نه دمکی راکوي، هغه ته وایو اگر تیرے اندر جرت ہے میدان میں آ جاؤ، ہم دلائل کی دنیا کو بھی سمجھتے ہیں، ہم بکے کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں. مونږ دا پروا د چا نه ساتو او دا دې نه وایي چې تا په ګولۍ ولو. والله چې ستا ګولی مې تا کې دننه نه کړه زه به د پښتنې بچی نه یم. بیا بې غیرتانو مونږ ته دمکي راکوئ، مسلمانانو ته دمکي ورکوئ. ستا خر ظفر اللہ چرته لاڑو، تیری وہ تمام ذریت کو کس نے کڈے لائن لگا دیا. 1974 کو ذرا یاد کرو، ہم پہ 1953 میں ظلم ہوا لیکن الحمدللہ ایسا بدلہ چکا دیا کہ دنیا کی تاریخ یاد رکھے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ وایو جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ بات عیاں ہے پوری دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ. نہیں بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ. زی او زل بیا مبارکباد در کوم په دومره کامیاب پروگرام باندې. اردو کی سبا گجراوان دغه کی بکوم سر کو صحیح ہے. چلو وہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو آئین پاکستان کو بھی رونتا چلا جا رہا ہے. اپنے وطن عزیز کے آئین کو رون ڈالا، پاؤں کے نیچے مسخ کر ڈالا، پھر بھی آج اگر مسلمان اس کے خلاف نہ اٹھا. آج آئین پاکستان کا ذرا مطالعہ کر لو. 1974 کے آئین آرٹیکل 3 کے تحت
106-260 की तरामीम में से शक नंबर 20 का जरा मुताला करो और 1984 इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 298C 295BC 298BC उसके आईन का मुताला जरा कर लो, फिर मुझे बताओ कि आज कादियानी कितना धंधनाता फिर रहा है, वतन के आईन को मसा कर रहा है, वतन के आईन को रून डाल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की आवाम और ये सारे नौजवान मैदान में उतर चुके हैं। इंशाअल्लाह हम आईन पाकिस्तान पे अमल करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। वे मसरूर है, तुझे भी बता रहे इंशाअल्लाह हम जाग चुके हैं और इंशाअल्लाह न खुद चैन की नींद सोएंगे न तुझे चैन की नींद सोने देंगे इंशाअल्लाह। नहीं, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मान दे दा टेम पर जोर अगस्ते हो, दा टेम जमा बल जाए क्यों, दो जाए द्रे जाए क्यों हो दीवी चना मणके त वखाम खाराजी मा वर्ते मैं जता सुने यरीगम ज वखाम खाजिरीगम ज द खपल मशरानो द मोहब्बत द उल्फत द आजमत او د دې د غډيري ولولي د غیزه تابعیم او تابعدارم او ان شاء الله تر مرګ و تابعدارم په دې وجه ما حاضری کړي د زما ملګرو الله دې مونږ او تاسو د ختم نبوت پایان جوړ کړي نه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين। الله د ټولو واړو ګناهونه معاف کړي। څومره خلک چې راغلي دي الله په دې یو قدم ورله لوی اجر ورکړي، الله د دې عظمتونه ورله ورکړي، الله د خپل شان مطابق ورله تبدله ورکړي۔ رب کریم دې ټول ناراضه شي، عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت څومره مشران دي الله ته ټولو حامی او ناصر شي، دغه مردارانو دمکو الله مونږه خیال نه ساتو، رب زموږ پتا اعتماد دي، لیکن پروردگار ادا توفیق راکړي چې دې وطن دې جنازه وباسو۔ رب کریم د وطن ټول کلیدي اسامه د دینه پاکه کې پروردگار عالم زموږ د اکابر د مشران د علما فقها محدثین چې زموږ عمله تړ کوي مونږ له پسرونو لاسخه دي، الله دې لاسونو کې برکت واچي، الله دې اداګانو کې برکت واچي۔ د څومره امت مسلمه چې بهر ارزه کې دنیا ډیر لوی تعداد سردار جمع کیږي، الله دې ټول له دې اجر ته د خپل شان مطابق ورکړي۔ الله د محمد رسول الله سپایان الله په هر میدان کې کامیاب او کامران کې الله آخر وخت دا کلمه نصیب کړي او دا د مدرسې ته دعا وکړي چې الله کامیابی نصیب کړي۔ او حافظ حمدالله صاحب باندې کوټه کې خودکش حمله شوې ده، هغه پکې زخمی شوی دی، لیکن الحمدلله خطرې نه بهر دی چې زموږ اوس کومه رابطه شوه ما ننم کوټه کې ټیم و بارا لغه مونږ کینسل کړو، بیا دی خوا پروګرامونه زیات و بیا ورپسې په پنځ باندې کوټه کې کله عبد الله کې ټیمونه ورکړي دي، دعا کوي چې الله مونږ تم سفر آسان کړي او رب کریم د دین د دشمنان د ختم نبوت دشمنان د پیغمبر دشمنان په خپل توره تباہ او برباد کړي۔ نو علما په دې وجلو کې چې چا لاس دی الله د چرګانو مرز په ولګي، الله په شرمونه او شرمه الله ذلیل کې تباہ او برباد کې الله د علما او ته په خپل حفاظت او فرمای۔ اخر وخت دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله۔